اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا زمونږ جامع مسجد ابو ذر غفاری رضی الله عنه چینارو دره د مولانا فضل الله صاحب جماعت دا اوس بناتو لپاره مدرسه جوړه کړه او دې کې چې کوم دی اوس د سټیپل حال 300 جنکې کې او بس پټېدو انتظام یا نشته بس ایندا تر پلم پر اچولې 300 جنکې نو اندازتن په سونو جنکې چې کوم دی قرآن ترجمه سره چا ختم کړی چا ناظره سره چا د حدیثو جنت کالی دا کتابونه ویلي نو ډیر زیات او قرآن پاک ترجمه هم پکې شي د دین یو اشاعت د دغه هغه نه شي البناتو مدرسې نه شي نو که مونږ په معاشره کې چې کوم دی هغه ډېر کمای دی نو د جنکو تعلیم هغه نو دغه مدرسه باندې د برې علاقې د چینارو درې ټول خلک چې کوم دی دلته دوی چې کوم دی هغه د علمه ده او کور والی او اته درجې ویلي او الله تعالی ورته دا غږ کړی دی چې دا دین د دوی نه ښکږي خوارږي مولانا صاحب اسلامي مدرسه کې استاد دی ماسپښین بیا هلته جمع او تبلیغ او اشاعت کا د اسلام هغه کور والی هم دي ځای نه چې کوم دی په سونو تعداد کې خلک قرآن شریفونه ختم کړي او سونو ته ختمي ټول محیر حضراتو ته زړه اپیل کړم چې برای مهرباني چې په دغه مدرسه کې البناتو مدرسه کې زړه اخلاص کومک وکړي مولانا صاحب هم یو دوه خبرې وکړه کې خیر دی چې دغه البناتو باره کې چې یو حدیث شریف وړاندې کړه ماشاءالله موږ ملګري نور ضمیر صاحب چې کنه ډېر ښایسته خبره ماشاءالله وکړه او دا چاهتو چې موږ مسلمانانو ته دا خبره چې دا مخې ته وړاندې کړو چې الله پاک نن موږ باندې څومره احسان وکړو یو وخت داسې و چې موږ د بوډایګانو زنانو به چې کنه منځونه نه وزده والله مین به نه وزده او موږ سړي چې دي کنه دا داسې طریقې نه د غسل د فرضونه نه خبر اوس الله پاک لوړګي باندې الحمدلله پاکستان باندې ټول دنیا باندې داسې وخت راوست چې اوس الحمدلله لوړګي غوندي علاقه کې چې ټول علاقه کې یو مولانا اوس الله پاک د سړو مدرسې خو څه چې اوس الله پاک د خزو د جنکو مدرسې چې کنه الله پاک داغه ترتیب او تنظیم الله پاک وکړو اوس الحمدلله لوړګي کې نورم داسې ډېر مدرسې ټول مدرسو سره موږ تاسو تعاون کوو غزموږ تاسو خپل مدرسې دي اوس داس موږ تاسو چینارو په سطح باندې الحمدلله جامع مسجد شودنخیل حاجی زراجان جی جمعات په شودنخیل او نرګوسۍ کې نو زراجان د ازمکه وقف کړي وا واره کړي نو الله د خورز ورکا الله دی بدله کې دوی رونو له ټول له جنت ورکا لاندې چاته مو شو تاسو مسلمانانو محیر حضرات په تعاون باندې اوس دا دیوالونه چې ګل چاپیر ګوري و دا تاسو په تعاون باندې شوي نو دا چاته هغه پټې د غواړي چې پټ شي دلته مونږ سره چې کوم دی کنه پیا کې واړه او داندې زراجان چې تم کې خبرې وکړه دا جمعات پاره کې خلکو ته هم اپیل وکړو هغه وکړه یو څو خبرې بس مونږ خو لاندې کومه مدرسه چې د ماشومانو 250 ماشومان دي پکې نو اوس مونږ ته پاس جمعات ضرورت دی مونږه سکه پروسه کالی تلیو بس دا لږه چاندام ستاسو تاوان باندې دا راغونډه کړې وه سکال به بیا خیر مونږه بسم الله کړو او تاسو دا په خپله باندې دا جومات ووینئ چې زموږ د جمع ځای چې کوم دی که نه بس پاس جومات دی لاندې مدرسه چې دا ډکه شوه په دې کې 250 ماشومان لګیا دي کوهې په زمکه او نور سبقونه مې په منځ کې او منځونه ورسه او ډېر غټ رش دی په دې باندې نو مونږ تاسو ته سوال کړو چې تاسو مهرباني وکړئ چې مونږ سره امداد وکړئ او الله به تاسو له دې دنیا په هغه دنیا باندې اجرونه ورکړي ماشومان به ووینو چې کوم مدرسین دي که نه چې طالب علمان دي او سبق یې نو نبی علیه السلام حدیث شریف مفهوم دی که چا په جومات کې راتیر شه که چا جومات کې د یې چرچڼې جالي که درځای جوړ که نو الله تعالی به د دنیا په لشه د غټ محل له ورکړه دومره غټ فضیلت یې قیامت په ورځ به الله تعالی جوماتو ته وایي چې ځئ تاسو جنت له لاړ شئ نو الله ته به مطالبه کړه چې مونږ چې چا جوړ کړي وو او چا راکې خواري کړې یې که نه او چا راکې عبادتونه کړي الله نه مطالبه وکړه چې دا به مونږ کې ځي
نو الله خو کریم ذات دی الله به ورته وایي چې ځئ هغه خلک هم ورسره لاړ شي تاسو کې منځونه کړي او جوړ کړي یې ګورئ ټولو مسلمانانو ته اپیل کړم مهیر حضراتو ته اپیل کړم چې 2.5 ماشومان دي قرآن حفظ شي پکې قرآن ناظره پکې شي علم پکې حاصلېږي ټولو خلکو ته اپیل کړم چې لاندې چاته جوړ شوی دا پات چې کوم دی لنټر او دا یې لګي زړه خلاصه چانده ورکړئ په سکرین باندې به انشاءالله الرحمن تاسو ته موبایل نمبر یې وي او بس تاسو په دې باندې رابطه کړی شئ حاجي زرا جان سره الله تعالی تاسو ټولو له جنت فردوس ورکړي چې څوک تعاون کې چا کړی خدای پاک ټولو له جنت فردوس کې کور ورکړي اخیری په دغه شعر باندې با خبره خلاصه کړم رحمان ربا چې کله خلکو خیر خواهی لري په زړه کې ګوره ته مسلماني لري په زړه کې والسلام